بیا په تمام انسانانو کې الله رب العزت ته محبوب خلق هغه پیغمبران دي. د ټولو نه نږدې الله ته خوښ او غوره هغه پیغمبران دي. پیغمبرانو ته الله رب العزت خطاب فرمای یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبرانو تاسو پاک خوراک کوئ، حلال خوراک کوئ، نو بیا د هغې نه وروستو نیک عمل کوئ. د نیک عمل کولو دپاره، د نیک عمل قبلېدلو دپاره حلال خوراک دا شرط دی. پیغمبر ته الله فرمای چې پاک او حلال خوراک کوه نو د هغې نه وروستو بیا عمل صالح کوه، نیک عمل کوه. ولې که حرام خوراک دی وکړو عمل دې نه قبلېږي. چې هر څومره نیک عمل وکړي، هر څومره صالح عمل وکړي، الله رب العزت یې نه قبلوي. حدیث مبارک کې راځي یو نړۍ د چا خېټې د حرام ولاړه شي 40 ورځو پورې مونځ نه قبلېږي. کوه مونځونه، اوږدې اوږدې سجدې لګوه، اوږده اوږده رکعتونه کوه، الله یې قبلوي نه. اول نمبر الله رب العزت ته خوښ څوک دي؟ پیغمبران. هغې ته الله خطاب کوي وایي پاک خوراک کوئ، پاک حلال خوراک کوئ، مردارو نه به ځان ساتئ. دویم نمبر په انسانانو کې هغه خلک الله ته محبوب دی چې کوم د پیغمبرانو تابعداري کوي او په پیغمبرانو پسې روان وي، هغې ته مؤمنان ویلی کېږي. څوک ورته ویلی کېږي؟ مؤمنان ورته ویلی کېږي. بیا دغه مؤمنانو ته الله رب العزت جدا خطاب کړی دی. د پیغمبرانو نه وروستو مستقل مؤمنان الله مخاطب کړي دي ځان ته، ورته فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. اے مؤمنانو، اے د ایمان والا خلکو، اے د پیغمبرانو تابعداري کوونکو، اے د جنت طلبګارو، تاسو حلال خوراک کوئ، پاک خوراک کوئ، شکر وباسئ که چرته تاسو د الله عبادت او بندگی کوئ. که مقصود ستاسو د الله عبادتي د الله بندگی نو د هغې دپاره څه وکئ؟ پاک خوراک وکئ. که ستا مقصد هسې خلکو ته ځان بزرګ بزرګ ښکاره کولی، بس ټیک د لمنې راوږدې که، ګیره اوږده که، پټکی په سر که، تسبیح لاس کې ونیسه او ګرځه چې څه مردارې کې کوې، خلک به درته بزرګ وایي. او که د الله عبادت کې په حقیقت کې چې څنګه جامې اغوندې اغونده، نه دې در سره تسبیح او نه دې ستا پټکې، خو حلال خوراک کوه. څه کوه؟ حلال. چې خېټه دې دننه پاکه وه، غوښه دې د حلالو نه جوړه وه، وینه دې د حلالو نه جوړه وه، عمل به دې الله څه کوي لکه قبلوي.